دا ملګری تپوس کوي چې کرایدار ته په کوم صورت کې د پټکی پیسې واپس کیږي نو چې لا تر اوسه پورې واپس شوي نه دي نو د زکات به څه حسابي دی به هر کال خپلو پیسو سره د پټکی دغه پیسې چې مالک دکان سره پرتې دي هغه به حسابوي او زکات به ورکوي او که نه چې کله دته واپس میلاو شي نو دی به زکات ورکوي نو جواب دا دی چې دواړه صورتونه جایز دي که چېرې دی دغه پیسې خپلو پیسو سره حسابوي او کال په کال زکات ورکوي نو هم صحیح ده او که کال په کال زکات نه ورکوي نو چې بیا کله دته دا پیسې میلاو شي نو دی به د 13 کلونو زکات په یو ځای باندې ورکوي. دا ملګری تپوس کوي چې د زنانو د پاره چاندي یعنی سپین زر استعمالول جایز دي او که ناجایز دي او که دا هغې اچولی وي نو مونځ کیږي او که نه کیږي نو جواب دا دی چې زنانه د پاره د چاندی کالی که هر قسمه وي نو هغې استعمالول جایز دي که په غوږونو باندې وي که غاړې ته وي که لاس ته وي که ګوتو ته وي نو دا جایز دي او دې سره مونځ کولو کې د زنانو د پاره څه قسمه حرج نشته جي. دا ملګری تپوس کوي چې په دکان باندې پټکې ورکول او اغستل دا جایز دي او که ناجایز دي نو جواب دا دی چې د پټکي عموما 3 صورتونه دي. یو دا چې دا د ضمانت په تور وي نو دا خو ورکول هم جایز دي او هغه د پاره د خپل نقصان د پوره کولو او د نقصان د خدشي په وجه د هغه نه څه پیسې اغستل د کرایدار نه هم جایز دي او دویم صورت دا دی چې دا پیشګي کرایه کې حسابیږي چې کله دې پیسې ورکي او دنه کرایه کې دغه پیسې کټ کیږي نو دې ته مونږه فقها په جبه کې ورته اجرت معجله ویلی شي انو دام جایز دی. البته دریم صورت چې دی نو هغه دا دی چې دې پیسې ورکي او نن سبا خداغي کې ډیر زیاتې پیسې اغستې شي 50 لکو پورې خلقم پیسې علي او بیا هغه قابل واپسی نه وي نو دا صورت مفتی تقی عثمانی سے نور حضراتو د فتوی مطابق دا رشوت کې راځي او د دې ورکول جایز نه دي نو چې ورکول جایز نشو نو اغستلی اومه جایز نه دي. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس وایي چې زه فلانکي سره پیغمبري سلام هم نه کوم نو دا خبره دی کوم حد ته رسوي د دې موږ له جواب راکوي نو جواب دا دی چې داسې قسمه مواقعو کې داسې الفاظ استعمالول خو جایز نه دي خو دې سره سره دا خبره په ذهن کې ساتل پکار دي چې خدای مکه د یو مسلمان داسې قسمه الفاظ ویلو ته د ویلو په وخت کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د سلام نه انکار مقصود نه وي بلکې د هغې کس سره خپل نفرت او د بغض اظهار مقصد وي نو دا په نورو حوالو سره نه دی اغستل پکار او بیا په دې باندې بدرون حکم لګي خو چونکې په عرف کې دا الفاظ د یو کس نه د نفرت وغیره د اظهار د پاره استعمالیږي نو د نور حکمونه خو په دې نشي لګېدی خو یو مسلمان سره متارکه او تعلقات په خودل دا چونکې جایز نه دي نو په دې وجه باندې داسې الفاظ ویل مناسب او جایز نه دي. دا ملګری تپوس کوي چې به هر ملک یو ملګری د زمونږه هغه جیم کوي نو هغې د پاره د بدن نه ویښته لرې کوي نو آیا دا جایز دي او که ناجایز دي نو جواب دا دی چې نارینه د پاره د بدن نه ویښته لرې کول چې کله د زینت او د ښایست د پاره وي نو دا جایز نه دي د دې نه بالکل اجتناب پکار دی. د جیم والا عذر داسې نه دی چې هغې د پاره ویښته لرې کول ضروري وي بلکې سره د ویښتو هغه ورزش وغیره چې کوم اکسرسایز دي نو هغه کېدی شي نو دا داسې یو عذر نه دی چې په دې باندې مونږه ووایو چې د دپاره ویښته لرې کول جایز دي خو ظاهره خبره ده چې د کېدی شي نور چې څوک هلته کې هغه ورزش کوي کېدی شي د هغې په بدن باندې ویښته نه وي او د ده په بدن باندې ویښته وي دته ځان بدې ښکاري نو د ښایست دپاره دی دغه ویښته لرې کوي او د نارینو دپاره د ښایست په غرض باندې د زینت په غرض باندې د خپل بدن نه ویښته لرې کول جایز نه دي. دا ملګری تپوس کوي چې د نکاح په موقع باندې کله چې مولوي صاحب نکاح تړي او د جنای وکیل ته دا ووایي چې تا دا فلانکی چې د فلانکی لور ده فلانکی له تا ورکړې وه او ورکړې ده
نو دا د ورکړې وا او ورکړې دا لفظ بعض اوقات په دې باندې خلک د دین غلط مطلب والی او هغه موقع باندې خنداګانی وغیرہ او کی چې په دې سره هغه مجلس متاثر شي. نو دی وی که د دې په ځای سره متبادل لفظ وغیرہ وي ان دا غیر راهنمایي وکي. نو جواب دا دی چې زمونږ د ګروپ ملګرو له او ټولو مسلمانانو له په دې خبره ځان خو په یول پکار دي چې د نکاح والا مجلس دا د داسې رسم والا یا د رواج والا مجلس نه دی بلکې دا د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم یو سنت عمل والا مجلس دی. چونکه په جبه کې بعضی الفاظ داسي وي چې هغه په غنو مانو باندې استعماليږي نو داسې قسمه موقع کې ذهن بل طرف ته بوتلل دا غینه بل مطلب غستل او بیا په هغه کې د رد عمل په تور باندې خنداګانی وغیرہ کول اسینا چې دا د سنت عمل پوری خندا او استهزاء جوړ شي او خبره ډیر لري چې تلاړه نشي. نو اول خو دین ځان ساتل پکار دي. دویم دا کردی په ځای باندې داسې ویل شي چې هغه وکیل ته وای د جنای وکیل ته چې تا فلانکای د فلانکی لور فلانکی د فلانکی زوی ته په نکاح کړي وا او په نکاح کړي دا د الفاظم صحیح دي. نو دا الفاظ استعمالوي په دې کې دا د نکاح د پاره الفاظ دي په دې کې لفظ د نکاح صریح هم دی انو دا غیر نخکولی الفاظ دي نو په دا استعمالوي. دا عملګره تپوس کوي چې صلات تسبیح موږ پرس کې د یو نه سیوا پیری دو پیری درې پیری کول شي او کنيشي کوله. نو جواب دا دی چې سحرج نشته یو پیره خو کم از کم مقدار دی که څوک د دې سیوا کوي نو سحرج نشته جایز دی. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس د سحر موز په مکروه وخت کې او کی او پته ورته نیوي او یوازې نه دی کړي بلکې نورو کسانو له امامتي ور کړي دا نو د دې موز څه حکم دی؟ نو جواب دا دی چې کله نور راوخیږي نو تقریبا 10-12 منټه ټیم پورې دا وخت مکروه وخت په دې ټیم کې هیڅ قسمه موز جایز نه دی، نه فرض نه نفل نه قضا نه بل. په دغه ټیم کې یو سړی یو موز کوي دا موز نه کیږي. لہذا دغه کسانو چې کوم د سحر موز کړي دي نو دا نه دی شوی دې به دوباره قضا کوي. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس نه د سحر موز قضا شوی دی مخ کې او نور څه کسان دي د هغه نه د سحر موز نن ورځې قضا شوی دی نو دا چې د چا نه د نن ورځې موز قضا شوی دی نو دی وی چې موږ په جمع باندې دا قضا موز کو او هغه سړی مخکې کوي چې د هغه نه یو څو ورځې مخکې د سحر موز قضا شوی نو د هغه په اقتدا کې دا موز صحیح کیږي او که نه صحیح کیږي. نو جواب دا دی چې په داسې صورت کې چې د دوانو مونځ یو نوي نو اقتدا نه د کول پکار بلکې چې دغه کم کسانو نه د نن سحر قضا شوی دی نو هغه د خپلو کې یو کس مخکې کی او هغه د ورله امامتي ورکی او دا چې د چا نه یوازې سحر موز قضا شوی دی او مخکې راځي هغه د ځان له یوازې مونځو کی. دا ملګری تپوس کوي چې 2011 کې مونږه ریاض کیو او مونږه حج کړو مونږه حج افراد کړو. نو ما اوس مسله اوریدا چاراته اووی چې حج افراد به صرف هغه سو کوي چې هغه مکه کې وي یا میقات کې دن نوي نو هغه به صرف حج افراد کوي. د بهر کس د لپاره حج افراد جایز نه دی. د بهر خلق به صرف حج تمتع یا حج قران کوي. نو دی وی چې مونږ خو چون کې حج افراد کړی دی او مونږ ریاض نه تلیو نو مونږ خو د بهر خلقو نو په دی وجه په مونږ باندې صدم راغله دی او کنه راغله. نو جواب دا دی چې کوم خلق مکه کې وي یا د میقات دن نوي نو هغه د پاره صرف حج تمتع او حج قران جایز نه دی. دا حج تمتع او دا قران دا د بهر خلقو د پاره دی. خو لیکن کم چې حج افراد دی نو دا د دن خلقو د پاره اوم جایز دی د بهر خلقو د پاره اوم جایز دی. که یو سړی په مکه کې وي یا یو سړی په میقات کې دن نوي او هغه حج افرادو کې نو هغه د پاره جایز دی پاغه څه مسله نشته. که یو سړی د میقات نه بهر وي او هغه حج افرادو کو نو پاغه باندې څه مسله نشته. تاسو د میقات نه بهر وي تاسو حج افراد کړی دی نو په تاسو باندې هیڅ قسمه صدم څه جنایت وغیرہ نشته. البته دا ده که تاسو دن نه وي
او حج تمتع یا قران کړی وي نو بیا به جنایت او هغه سر به دم راته خو تاسو خو د بهر نه راوغلی وي او حج افراد ها کړی دی نو په تاسو باندې څه قسمه دم او جنایت نشته جی. دا ملګری تپوس کوي چې د ماسختن مست سټه ما پوری کیږي 200 پوری یوي پوری سټه ما پوری کیږي. نو جواب داده چې د ماسختن موز دا در سحر پوری جایز دی تر سو پوری چې طلوع فجر نی شوه د سحر ټیم نی داخل شوه نو دغه کې پوری ټول شپه کې د ماسختن مسکول جایز دی. البته بهتره خبره داده چې د شپې پړومبنۍ عیسی کې وکړی شي. د شپې د ډومبنۍ عیسی نه مطلب دا دی چې غروب آفتاب ټیم تاسو ځان سره نوٹ کړئ او د طلوع فجر ټیم نوٹ کړئ چې دا سوره دورانیه ده دا سو غنټې ده نو د غروب آفتاب نه والی تر طلوع فجر پورې مثال په تور باندې دا 9 غنټې دي نو پړومبنو 3 غنټو کې پړومبنۍ 3 مېسه کې مسکول افضل دي او باقی رستکول دا ندی پکار خو که چارستو کو او وی کو نو به دغه ادا مزوی دا به قضا نه وي تر سحر پورې جایز دی بهتر پړومبنۍ 3 مېسه کې دی. دا ملګری تپوس کوي چې په جمعات کې د مدرسې و غیره د پاره چاند کول څنګه دي او دویم تپوس داده چې ذاتی ضرورت د پاره یو غریب سړی ودرېږي او اعلان کوي چې زه غریب یم ما سره امداد وکړي نو د دې څه حکم دی. نو جواب داده چې د دینی کارونو د پاره که هغه جمعات ته که هغه مدرسه ده که هغه نور د دین امور دي نو خلق هغه طرف ته متوجه کول او د چاندي اعلان کول دا جایز دي. د ذاتی ضرورت د پاره دې کې بلګ غونډې تفصیل ته قتل پکاروي بعضی خلق هغه پېښور وي او هغه په دې رمضان کې او په دې شعبان کې په علاقو باندې دوري کوي حالانکه سو کالو نمنګ وینو چې مسلسل هغه سوال کوي نو د داسې کس د پاره سوال کول اسبي سوم حرام دي په جمعات کې خو بالکل نه دی جایز او خدای مکه یو کس داسې دی چې هغه پېښور سوالګند نه دی خو لیکن په هغه باندې سلویه حادثه ده یا سلویه بیماری ده نو هغه په جمعات کې اعلان وکي او خلق خپل مسلې طرف ته متوجي کی او هغه سره بل لار نوي سیوا د اعلان کولو نه نو هغه د پاره گنجائش دی. دا ملګری تپوس کوي چې کله میږي نقصان ورکول شروع کی نو د دغه میګو مړول جایز دی او کنه دغه رنګي چې کله سپې فصل وغیرہ خرابای نو د دغه سپې مړول جایز دی او کنه جایز دی. نو جواب داده چې کله میګه تکلیف ورکول شروع کی نو دغه میګي مړول جایز دی. د دې د پارا سو پاوډر دوايانې وغیرہ استعمالول جایز دي البته سوزول دا ناجایز دي. او دغه رنګ چې کله سپې نقصان ورکون کې وي نو قتل پکار دي چې د سپې د چاده او کنه دي کله د چاوي نو هغه مالک طویل پکار دي او بیا ک مالک په خپل کنټرول کوي نو دا ډېر ښه ځکه چې اسنه تاسو سپې مړ کوي مالک خبر شي دا غیر جنگ جګړم جوړې دي شي او چې مالک نوي او وارث پیوي ان هغه ته داغه مړول بیا جایز دي په داسې وخت کې چې هغه نقصان ورکي خو لیکن دا هغه د مړولو د پاره داسې دوايي او داسې زهر وغیرہ استعمالول چې هغه انتهایی تیز زهر وي چې هغه د ځنکدن په تکلیف کې فزول نوي مبتلا بعضی وخت کې کمزوري دوايي ورکي نه غسپې بیا نه مړیږي او نه رغيږي نو دې ته تعذيب الحيوان ویل شي نه هغه زناور په عذاب کول دي نو د دینه من راغلی ده داسې سریع الاثر تیز اثر والا دوايي استعمالول چې هغه سره هغه فورا مړشي او د ځنکدن تکلیف هغه ته کم اس کم وي دغه طریقه اختیارول پکار دي. دا ملګری تپوس کوي چې مثال په تور باندې یو سړی دی د غزید نوم دی اوس د غزید دی د هغه یو منکوحه ده یعنی داسې خزه چې هغه سره د نکاح شوی ده د خپل شته نکاح والا خزه حقيقي ماسی سره غلط تعلقات ساتي نو آیا د دغه خپل خزه حقيقي ماسی سره غلط تعلقات په وجه باندې په د باندې خپل خزه حراميږي او کنه حراميږي آیا په دې سره
حرمت مصاهرت راځي او کنه راځي؟ نو جواب دا دی چې د خپل خزینه علاوه بل زنانه هغه سره غلط تعلقات، کاغه د ټچکول وی، کاغه د خکلول وی، کاغه د بدکارای وی، دا ټول حرام او ناجایز دي. او د داسې فعل او د داسې کار چې څومره مذمت وکړي شي نو دا کم دی. او په دنیا او په آخرت کې په دې باندې د شدید وعیدونو هغه وعدې دي. خو لیکن د دې هر څه باوجود دغه سره حرمت مصاهرت ناراضي. حرمت مصاهرت صرف اصول او فروع سره راځي. اصول او فروع نه مطلب دا دی چې یو سړی د خپل خزي مور سره خدای مکه نیا سره یا د خپل خزي لور سره داسې قسمه زنانو سره غلط تعلقات وغیره وي یا غلط ټچ کېدل وي، اندې سره حرمت مصاهرت راځي، خپل خزه په بنده باندې حراميږي. خو لیکن ماسی دا په اصول او فروع کې ناراضي، نو دا کار خو غلط دی، انتهایی شنیع او ګناه والا کار دی. خو لیکن د دغه خزې د نکاح باندې اثر نه غورځيږي، نکاح برقرار ده. البته دله په کار دي چې د خپل فعل نه خپل دغه کار نه توبه او استغفار وکړي. دا ملګری تاسو کوي چې مړې په تابوت کې بند کی او تابوت سره خخ کی، نو د دې په شریعت کې څه حکم دی؟ نو جواب دا دی چې بغیر د ضرورت نه او بغیر د عذر نه مړې په تابوت کې خخول جایز نه دي. که چری ضرورت وي، خدای مکه مړې اکسیډنټ شوه دی، هغه دومره خراب شوه دی چې تابوت نه بغیر راغونډیږي نه، یا هغه بهر ملک مړ دی او هغه سره کوس لاس لګي نو نوره مسله جوړیږي. نو داسې قسم صورت حال کې د عذر په حالت کې په تابوت کې مړ خخول دا جایز دي. البته که په دې کې د یوې خبرې فقها فرمای چې اهتمام وشي نو دا به ډیره زیاته خبرې، او هغه دا چې د تابوت دنه طرف هغه باندې سنا خټه یا خارو لګول شي، په تابوت کې دنه مړی ته لاندې خاره واچول شي چې د مړی هغه ټچینګ او هغه مسکیدل هغه خارې سره وي، دا به ډیره بهتره وي. دا ملګری ته پوس کوي چې یو کس بل سره د گاډي بیا اوکړه په 50,000 روپۍ باندې، نو د اغستون کې 50,000 روپۍ ورکړي او خرڅون کې په 50,000 روپو باندې قبضه وکړه، او خرڅون کې هغه له گاډي ورک او هغه اغستون کې په گاډي باندې قبضه وکړه. اوس په دغه مجلس کې دغه کس دغه گاډي دوباره په هغه باندې خرڅي د دینه په زیاتو پیسو باندې، نو دا په شریعت کې جایز دي او که ناجایز دي؟ نو جواب دا دی چې کله د خرید او فروخت والا معامله وي او پاغي کې اغستون کې په سیز باندې یعنی په گاډي وغیرہ باندې قبضه وکي او خرڅون کې په پیسو باندې قبضه وکي، او دا قبضه حقيقي قبضه وي، علامتي قبضه نه وي چې صرف چابي میاس کې پاس را پاس کی او بس دا د قبضه هغه علامت شي، بلکې حقيقي قبضه وي. نو د شریعت د اصول مطابق دوانه متعاقدین د خپل خپل حق مالکان شو. اوس که هغه په یو بل باندې خرڅي، اصولي طور په دې کې څه خبره نشته، خو په شرط د دې چې دا د ناجایز معاملې د لپاره ذریعہ جوړه نه کړی شي. لکه چې نن سبا بعضی صورتونو کې دا د حرامو د لپاره یو ذریعہ جوړه کړی شي، نو که هغه صورت ني نو بیا په دې کې څه مسله نشته. دا ملګری تپوس کوي چې زمونږ والد صاحب وفات شوی دی، نو دا د سحر نور خطو په وخت کې زنانه قبرونو ته ځي او اغل ته کې ناستي او دغه وخت مړی باندې صفقې ډیره وي، د دې شرعي حیثیت څه دی؟ نو جواب دا دی چې الله جل شانه د استاسو والد صاحب ته مغفرت کامله نصیب کی، الله تعالی دې د هغه د خطاګانو نه درگذرو کی، او الله تعالی دې د هغه قبر د جنتونو د باغچونو یو باغچه وګرځي. او دویمه خبره ده چې د زنانو قبرونو تتلل او خاص کر په دې دور کې چې د فتنې دور دی، نو علما کرام او مفتیان کرام د دین د منی فتوا ده چې د دې لپاره د قبرونو تتلل جایز نه دي. کې ایصال ثواب کوي نه هغه د کور نوم کیږي چې کور کې زنانه پرده کیږي نه او تلاوت کی نوافل کی او داغي ایصال ثواب مړی ته وکي،
او که نارینه ځي قبرونو ته د هغې کې د څه ټایم پابندي نشته که نه د سحر ټایم ضروري دی نه د ماښام ټایم ضروري دی بلکې چې څه ټایم ورته فرصت وي اسانتیا وي نو تلی شي او دا خبره چې د سحر په ټایم کې یا د ماښام په ټایم کې مړی باندې سختی وغیره نو د دې خبرې څه اصل په شریعت کې نشته بس چې څه ټایم موقع ملاویږي نو خپلو مړو قبرونو زیارتونو ته که موقع وي نو تلی شي او که څوک نشي تلی نو هغې د کور نه مثال ثواب کولی شي او زنانو دپاره به هر حال په خپل کور کې ناسته ضروري ده او قبرونو ته تلل هغې دپاره جایز نه دي دا ملګری تپوس کوي چې د ختم نبوت بیج په سینه باندې یا په جیب باندې لګېدلی وي نو دې سره باتروم ته تلل څنګه دي نو جواب دا دی که چرې په دې باندې آیات قرآني یا داسې حدیث وغیره لیکلی وي نو بیا دا په کلاو حالت کې باتروم ته وړل جایز نه دي او که صرف ختم نبوت وغیره لیکلی شوی وي نو بیا هم احتیاط او بهترواله په دې کې دی چې باتروم ته بنده ځي نو دا د سینې نه لرې کړي او جیب کې ودننه کړي جیب کې دننه کېږدي نو په داسې حالت کې باتروم ته تلل پکار دي دا ملګری تپوس کوي چې یو کس 3 رکعاته وتر کول او 2 رکعاته باندې کېناسته او په غلطۍ سره سلام وګرځاو نو اوس هغه سجده سهو وکړه نو دا وتر وشو او کو نشو نو جواب دا دی چې چونکې یو رکعت نه دی شوی 3 رکعت پاتې شوی دی نو دا غلطي او دا کمی او دا نقصان په سجده سهو باندې نه پوره کیږي سجده سهو باندې واجب وغیره پوره کیږي او د رکعاتونو کمواله په سجده سهو نه پوره کیږي لہذا دا وتر نه دی شوی دی به دوباره وتر کوي دا ملګری تپوس کوي چې یو کس دیګ باندې دی نو اوس هغه وایي چې زه دیګ نه پخومه بلکې د دیګ دغه پیسې به زه خویندو له ورکم نو دا جایز دی او که ناجایز دی نو جواب دا دی چې کله بنده یو سیز ومني نو د هغې سیز ورکول جایز دی او د هغې قیمت ورکول جایز دی یو سړی دیګ ومني نو که دیګ پوخ کې غرباو له ورکي نو صحیح ده او که د هغې پیسې غرباو له ورکي نو صحیح ده که د خویندې مستحقې د زکات وي او داسې وي چې هغې باندې زکات کیږي نو بیا دا پیسې هغې له ورکولی شي خو که چېرې هغې د زکات مستحقې نه وي نو بیا خویندو له دغه پیسې ورکولو سره د ده به د صدقې ثواب وشي خو لیکن منښت یې هغه ذمهدارۍ نه به دی نه راوځي دا ملګری تپوس کوي چې یو کس غوا موندلې وه 6 میاشتې هغه غوا وساتله په دې دوران کې هغه غوا لنګه هم شوه خو د هغې مالک پیدا نه شو نو چې چا سره دا غوا ده نو اوس هغې د دې دا پای استعمالولی شي او که نه شي نو جواب دا دی چې کوم یو څیز بنده عمومي د هغې مالک معلوم نه وي نو دې ته لقطه ویلی شي د شریعت په نظر کې او د دې حکم دا دی چې که چېرې هغه داسې څیز وي چې بنده ته پته وي چې د دې مالک به د دې تلاش کوي قیمتي څیز وي لکه څنګه چې دا غوا ده نو د دې دومره ایثارول ضروري دي چې دی په هغې کې ښه تشهیر وکړي اعلانات وکړي خلقو ته ووایي او بیا دوره وخت به ایثاروي چې څوره پورې د دې د مالک راتلو امکان وي که چېرې دی په دې پوه شو چې اوس مالک نه راځي نو بیا که دی په خپله باندې د زکات مستحق وي نو په خپله هغه استعمالولی شي او که مستحق نه وي د زکات نو بیا به د مالک د طرف نه غریب له صدقه ورکوي نو دغه کس هم دی دې وګوري که د مستحق د زکات وي نو دی استعمالولی شي او که د زکات مستحق نه وي نو دغه غوا دې چاله صدقه ورکړي او دا نیت دې وکړي چې دا د اصل مالک د طرف نه صدقه ده جي دا ملګری تپوس کوي چې د جومات په صحن کې کبل را ختلی دی نو هغه یو کس کټ کړی دی نو هغه کور ته وړي نو آیا دا د جومات دا کټ شوی کبل کور ته وړل جایز دي او که ناجایز دي نو جواب دا دی چې د جومات هر هغه څیز چې هغه څه ناڅه پیسې کوي او د قیمت والا څیز وي او څوک هغه کور ته وړل غواړي د جومات د ضرورت نه سیوا وي نو د هغې پیسې جومات کې داخلول ضروری دي چونکې کبل دا یو په دې حوالې سره قیمتي څیز دی چې د ځناورو خوراک دی نو دغه کس له پکار دي چې د څه ناڅه پیسې جومات کې داخلي کړي او دغه کبل کور ته وړي
دا ملګری تپوس کوي چې یو زنانه ځمکه خرڅوله نو هغې ووي که دا ځمکه خرڅه شوه نو زه به فلانکي کس له روټۍ کوم او که ما روټۍ ونه کړه نو زه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت کې نه یم. اوس هغه ځمکه خو خرڅه شوه خو لیکن چې کوم کس دی یاد کړی نو د دوی ورسره لګي نه نو هغه له روټۍ کول ګران دي نو د دې څه حکم دی؟ نو جواب دا دی چې دا خبره قسم ده او د دې زنانه چې کومه خبره کړې ده نو دا د قسم په حکم کې ده. نو اوس دې باندې لازم دي چې هغه کس له روټۍ وکړي، انتظار دی وکړي، ځکه چې دی خو د قسم کې څه ټایم نه دی ښولی نو د مرګ نه مخکې دا د هغه ډوډۍ چې وکړي نو د ذمه دارۍ نه به راوځي او که چېرې خدای مکه وفات شي نو بیا به هغه وخت کې دا قسم ماتیږي. د دې قسم به ماتیږي د ژوند په آخرنۍ حصه کې. نو هغه ټایم چې کله قسم مات شي نو دا به وصیت کوي، نو دا وصیت نه پس د مرګ نه پس به د دې د دې قسم کفاره ورکوي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. دا حدیث خو لږ کوشش وکړو خو ملاو نشو. البته د معنی په لحاظ سره صحیح دی چې څوک د پردی لور خور خیال ساتي هغې ته په غلط نظر باندې نه ګوري نو الله تعالی به د لور خور او د ښځې حفاظت کوي. د معنی په لحاظ سره صحیح دی خو لیکن آیا دا حدیث دی او که نه دی نو د دې باره کې را تحقیق مخې ته نه دی راغلی. دا ملګری تپوس کوي چې دوبای کې یو بینک دی، دوبای اسلامک بینک، او پاکستان کې میزان بینک دی. نو دا چونکه خالص اسلامی بینکونه دي او دای په دې کې چې څوک انویسټمنٹ کوي، څوک سیوینګ اکاؤنٹ کولاوي د مضاربې په بنیاد باندې انو دای وسره دا اګریمنٹ کوي چې تب موږ سره په نفع او نقصان کې شریکي. نو اگر چې بینکونه کاروبار په داسې منظم طریقې سره کوي چې د نقصان احتمال کم وي او نفع راځي نو د دې نفع استعمالول څنګه دي؟ نو جواب دا دی چې د دوبای اسلامیک بینک باره کې خو موږ ته معلومات نشته، د هغې باره کې موږ څه نشو ویلی. البته د میزان بینک چې کوم پاکستان کې دی نو په دې باره کې د علما کرامو فتوا شته چې دا یو غیر سودی بینک دی او په دې کې د مضاربې په بنیاد باندې د اکاؤنٹ کې پیسې کې خودل او د هغې نه نفع اغستل دا جایز دي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا د یو خو نارینه هغه ویښته کټ کوي چې د کوم ویښتو کټ کول ضروری دي لکه د طرف شو یا زیر ناف وغیره دا خو ضروری دي. د دې نه علاوه چې کوم ویښته دي نو موږ دا خبره کړې وه که چېرې دا د زینت په حوالې سره وي او نن سبا چې د نارینهو کوشش دا دی چې زنانو سره خپل مشابهت پیدا کوي، د زنانو دا کوشش دی چې هغې نارینهو سره مشابهت پیدا کوي. نو که په دې بنیاد دا ویښته کټ کولی شي نو دې باره کې موږ ویلو چې دا ناجایز دي او د هغې وجه دا ده چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په هغې سړو باندې چې زنانو سره مشابهت پیدا کوي او په هغه زنانو باندې چې نارینو سره مشابهت کوشش کوي په هغې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم لعنت ویلی دی. د دې نه علاوه که چېرې نور څه عذر وي نو بیا په دې کې څه حرج نشته، اگر چې بهتر دا ده چې نارینه سوا ویښته کټ نه کړي، که څوک کټ کوي نو بیا هغه جایز دي کټ کول. دا ملګری تپوس کوي چې په دې وخت کې د یو زنانه دپاره کم از کم مهر مقدار مقررول هغه څومره دی چې د هغې نه کم مهر مقررول جایز نه وي؟ نو جواب دا دی چې په شریعت کې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ارشاد دی چې د 10 درهمو نه کم مهر کې خودل دا جایز نه دي. او په دې زمانه کې چې کله موږ اوس تپوس وکړو نو چاندي توله په 1450 روپۍ ده. نو د 1450 روپو په حساب باندې تقریبا 4000 روپۍ دا کم از کم مهر دی. نو د دې نه کم مهر مقررول دا جایز نه دی. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. د نارینو د پاره مقبرې ته تلل نه صرف دا چې جایز دي بلکې بهتر دي او دوه قسمه نیتونه ځان سره وړل پکار دي. یو نیت ده
چې بنده د هغې نه عبرت حاصل کړي چې دا زمونږ پلار و زمونږ ورور و زمونږ عزیز و رشته دار و تر اوسه پورې موږ سره د دنیا منډې تړلې و بیوالې او اوس پروت دی او د دنیا نه لاړ نو موږ هم یو ورځ تلو والی یو نو د دغې عبرت په نیت باندې تلل دا یو نیت ساتل پکار دی او دویم نیت هغه د ایصال ثواب دی چې موږ به مقبرې ته لاړ شو او هلته به څه تلاوت وکړو ذکر به وکړو او مړو ته به د هغې ثواب ور وبخو نو دا که څوک روزانه ځي که په ورځ کې ګڼې پیرې ځي که په دویمه ورځ ځي چې څه تخصیص پکې نه وي او څه لازموالی پکې نه وي نو هیڅ قسمه مسله نشته نه صرف دا چې جایز دي بلکې بهتر دی دا ملګری تپوس کوي چې موږ مخکې ورځې د یو عالم نه واورېدل چې دا روحونه د امواتو دا راشي دروازو باندې بلای باندې ناست وي او هغې کور افرادو ته وایي چې دا هر څه ما را جمع کړي و تاسو پې اوس مزې کوئ وغیره وغیره وي د دې قسمه خبرو حقیقت شته او که نشته نو جواب دا دی چې د دې خبرو هیڅ قسمه حقیقت نشته که دا خبرې هر څوک کوي نو غوږ پې مه ګروئ عملي خبرو دپاره کوشش کوئ او علما هم پکار دي چې خلکو ته عملي خبرې ښیي داسې بې اصله او بې سند او بې بنیاده خبرې نه اورېدل پکار دي نه کول پکار دي د دې قسمه حقیقت نشته دا ملګری تپوس کوي چې یو کس نه په سفر کې موس قضا شو او بیا چې کلي ته راورسېده نو د هغې موس ټیم تللی اوس چې کله دغه موس دی قضا کوي نو سفرانه به کوي او که پوره به کوي نو جواب دا دی چې د سفر په حالت کې کوم منځونه قضا شي نو چې سړی هغه که په سفر کې کوي او که په کور کلي کې کوي هغه به سفرانه کوي او چې په کور کلي کې کوم منځونه د بندنه قضا شوي وي نو که هغه کور کلي کې کوي او که په سفر کې کوي نو هغه به پوره کوي نو دا ستاسو چې کوم ملګری دی دنه چونکې سفر کې منځونه قضا شوي دي نو دی چې هغه کور کلي کې کوي نو سفرانه به قضا کوي